درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا سوا یو کم دیرشم نمبر حدیث تے 1729 نمبر د سیلې وخت کې یو بل دعا اٹھائیس نمبر میں نے شاید ہاں جی 1728 نمبر حدیث مبارک دے ولا سوا اتوشتم نمبر دی حدیث مبارک کې دا خبره ده چې سیلې نه د سیلې هوا بعد دیتا وی بد ردی موای. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال زمون سردار سیدنا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے دا حدیث روایت ته خپل نام عبد الرحمن دا ابو هريره خپل نوم عبد الرحمن رضی الله تعالی عنہ. الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستاو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. قال ابو هريره رضی الله عنه فرمایلی دي سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوریدلی دي چې دا خبره ارشاد فرمایلا الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. هوا د الله رحمت ته دا ځان سره د الله رحمت وروړي، کله کله عذاب هم وروړي. هوا د الله رحمت ته دا ځان سره رحمت وروړي، کله کله عذاب هم وروړي. فاذا رأيتموها چې کله تاسو سیله وینئ هوا وینئ چې کله تاسو هوا وینئ چې سیله لوزي فلا تصبوها نو دې ته کنځلې بدې ردې مه وایئ، بلکې د سیلې په وخت کې څه وکئ وصلوا الله خیرها، الله پاک نه سوال وکئ د دې سیلې د خیر، یا الله مونږ ته د دې سیلې خیر را نصیب کړه. واستعیذوا بالله من شرها او پناه غواړئ الله پاک سره د دې سیلې د شر. رواه ابو داود باسناد حسن. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله په سنن ابي داود شریف کی کتاب الآداب باب ما يقول اذا هبت الريح. مسند احمد کی امام احمد رحمه الله په دریم جلد 7417 نمبر باندې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی. امام ابن ماجه امام ابن حبان په 5332 باندې امام حاکم رحمه الله په مستدرک حاکم کی سلورم جلد کی په 7769 باندې، مصنف عبدالرزاق کی په 2004 باندې، امام بهقی رحمه الله په دریم جلد صفحه 361 کې ذکر کړی دی. ګڼ شمېر حضرات محدثینو خپل خپل د حدیثو په کتاب کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی راوړی دی. چې سیلې کله وینئ نبی علیہ السلام فرمایي نو دې ته بدې ردې مه وایئ، دغه وخت کې د خدای نه د دې سیلې خیر غواړئ او خدای پاک سره د دې د شر نه پناه غواړئ. د حدیث په شرحه کې علما فرمایي سخته سیلې وي دا د خدای سرکش او نافرمانه بندگانو لپاره د عذاب باعث ګرځي. دا په حقیقت کې د الله رحمت دی چې نافرمانان د مخ د ځمکې نه شي لري شي. نافرمانه خلق چې د مخ د ځمکې نه ختم شي دا هم رحم دی. نیک بندگان به د هغې د تباهۍ نه بچ شي، محفوظ بشي. لکه د نوح علیه السلام قوم چې باران او طوفان هغې نقصان صرف چا ته رسولی و؟ نافرمانو. هغه فرمان برداران چې وه پکې څه شي بچ شي. دې وجې نه د حدیث مبارک کې ترغیب دی چې کله هوا چلیږي نو د دې هوا خیر الله نه غواړئ، یا الله د دې په ذریعې سره په موږ باندې رحمت نازل کړه. رحمت 1729 نمبر حدیث مبارک دی. ورپسې دی کې د سیلې د باد په وخت کې د هوا په وخت کې یو دعا ذکر شوی دا هغه ښیي. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت كان النبي صلى الله تعالی علیه وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی اللہ پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي.
قالت مور بی فرمائی کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول مبارک ہو اذا عصفت الريح چې کله به هوا تیزه چلیدا تیزه سیلی به قال دا دعا به ویل اللهم انی اسألك خیرها وخیر ما فيها وخیر ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. ترجمه دا ده اللهم انی اسألك خیرها یا الله ز سوال کوم تا نه د دې سیلی د خیر وخیر ما فيها او د خیر د هغه چې په دې سیلی کې دی وخیر ما ارسلت به او د خیر د هغه چې دا پرې رالیږلی شوي ده واعوذ بك من شرها پناه غواړم تا سره د دې سیلی د شر نه د نقصان نه وشر ما فيها او د شر د هغې نه چې په دې سیلی کې دی وشر ما ارسلت به او د شر د هغه نه چې په کوم باندې دا رالیږلی شوي ده. هوا هم د الله تعالی یو نعمت دی د دې په ذریعې سره انسان ته لویه ګټه حاصلېږي لویه ګټه حاصلېږي دې وجې نه دې ته بدې ویل نه دي پکار د دې په ځای سوال د الله پاک نه د خیر پکار دی او د سیلی د شر نه الله پاک سره پناه غوښتل پکار دي. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم وصلی اللہ تعالی